أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون صدقت يا رب العالمين. دی آیات کې الله رب العزت فرمای الله وی اے مخلوقات اے جناتو انسانانو چې څوک د الله نه انکار کوي الله رب العزت ته سجده نه لګوي نو الله وی که تاسو لګوي او کنه که تاسو سجده لګوي او کنه خو ستاسو سوري چې د الله رب العزت ته سجده لګوي تاسو کې که طاقت وي نو زمانه الله رب العزت فرمایي که تاسو سجده لګوي او کنه تاسو دا سوري دا سجده لګوي چې نور پراهي مغرب طرف ته ځي بیا چې دا هغه طرف شي نو بیا دې بل طرف ته روانې ده الله رب العزت ته سجده لګوي الله فرمایي اولم يروا آیا دین ګوري الی ما حبستا الی اولم يروا آیا دین ګوري الی ما د هغه سيزونو طرف ته خلق الله چې پیدا کړی دی الله رب العزت من شیء د هر سنا هر یو سیز چې دی ضروري نه ده چې ته په یو سیز باندې چې یا انسان دی یا دنا الله وي سم چې دی هغې ته نه ګوري ظلاله چې سورې د هغې عن یتفیعو چې مایله کېږي ظلاله سورې د هغې عن الیمین خی طرف ته والشمائل او ګس طرف ته خی او ګس طرف ته سجدا لله چې سجده کوونکي وي لله خاص د الله دپاره یا دپاره د سجدې د الله رب العزت وهم داخرون او دی عاجزي کوونکي وي دی عاجز وي الله رب العزت ته سجده لګوي په داسې حالت کې چې عاجزه وي نو د دې نه دا معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی مبارک سورې هم او هغې هم سجده لګوله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سورې مبارک هم و او هغې هم سجده لګوله هر چې په هغې کې بعضې احادیث دي نو په هغې کې کلام شته ولله او خاص د الله رب العزت دپاره دی یسجد سجده کوي او خاص د الله دپاره سجده کوي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي من دابة د هر قسمه زنده سرونه د زنده سرونه والملائکة و فرشتي وهم لا یستکبرون او دی ځان لوی نه ګڼي د سجدې نه دی ځان لوی نه ګڼي یا وهم او دوی لا یستکبرون تکبر نه کوي نو چې څوک سجده کوي د سجدې مطلب دا دی نهایت عاجزۍ ته ویلی شي د ټولو نه زیات عاجزي دا ده زاری دا ده چې ته د خپل تندي چاته ښکته کړي خپل تندي چاته ښکته کړي د دې وجې صاحب د هدایې والا وی چې چاته په سلام کې ډېر ښکته کېدم چې دا مکروه دی وی ډېر به نه ښکته کېږي په سلام کې نو الله رب العزت دپاره دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي من دابة د هر قسمه زنده سرونه دا الله ته سجده کوي د الله دپاره سجدې کوي فرشتې هم ورته کوي او دی د الله ته د سجدې نه تکبر نه کوي ځان لوی نه حسابوي نو مونځ به کې الله ته به د خپل سر ښکته کې چې کله دې سر ښکته کو ځان دې خپل تکبر دې ختم کو انا دې ختمه کړه نو بیا به د الله رب العزت چې دې مقام درکوي او کنه خپل انا دا ته ژوندی ساتي او ته الله دې مرتبه راکړي نو این حال است و محال است و جنون یخافون دیریږي ربهم د رب خپلنا من فوقهم چې پاسه د دوی دی یعنی چې کنټرول یې په دیو باندې د الله رب العزت کنټرول دی په دې ټولو مخلوقاتو باندې که جنات دي که انسانان دي بیا په دې کې که اعلی مخلوقات دي
یا فرشتي پیغمبران د ټولو نه اعلی دي او پیغمبر هم څه نشي کولی چې الله نه وغواړي هر څه د الله په اختیار کې ان الله علی کل شیء قدیر پیغمبر هم چې کوي الله رب العزت قرآن کې فرمایي هیڅوک شفاعت نشي کولی مگر چې الله اجازت ورکړي الله وغواړي پس د هغې به چې دی بیا بنده څه کوي دی به شفاعت کوي دی به سفارش کوي نو معلومه دا شوه خبره دا ده عقیده دا ده چې پیغمبر هم د الله د حکم نه بغیر څه نشي کولی یخافون دیریږي ربهم د رب خپلنا من فوقهم چې پاسه د دوی دی یعنې کنټرول یې په دوی باندې دی ويفعلون دی کوي ما هغه څه یؤمرون چې دې ته حکم کولی شي دا فرشتې نه دي د یو لحظې دپاره د معمولي سکند دپاره د سترګو د رب دپاره د الله نافرماني نه کوي چې الله ورته څه حکم کوي دی هغه الله دې موږ کې اطاعت پیدا کړي سجده چې کم کسان هم دي یا بار کم کسان ووري ځکه چې کوم داسې چلیږي لا یو چلیږي کله او یا چې دې ډایرکټ په ډایرکټ تلاوت کې سړی د لاوډ سپیکر په ذریعه وایي کار څه خو چې ډایرکټ وي نو هغه باندې سجده بیا لازم شي او که یو کس قرآن ویلي که نه ویلي که په معنا او په مطلب یې پوهېږي او که نه خو سجده در باندې لازمي شوېږي تاسو بیا پیزار لټک ورکړئ یو په 2 منټه کې په تاسو ناوخته کېږي پته نه لګي چې څه چل کېږي سجده وکړئ او داسې مسې وي چې پاتې شوه نو داسې ده لکه واجب چې سړي نه پاتې شي سجده وکړئ بیا ځای ښه په اسانه په 2 منټه کې سجده ځان ته راخلي نه سجده وکړئ سجده واجب شو سجده چې اچا نه پاتې شوه داسې شوه لکه ویتر واجب چې څنګه هغه واجب دي دکه شان دا واجب یا د اختر مونځ چې څنګه واجب دی وقال الله فرمایلی دی الله رب العزت لا تتخذوا تاسو منیسه الهین اثنین دو معبودان الهین اثنین معبودین اثنین الله رب العزت فرمایلی دی چې دو خدایان منیسه دو خدایان منیسه الله یو زړګی دی یا شه مؤمن یا شه کافر دواړه کېدلی نشي زړګي دی یو دی دوه مینې ځایېدلی نشي یو شه یا الله والا جوړ شه او یا ابو جهل والا جوړ شه یا شیطان والا جوړ شه اخوا دی خوانا الله والا الله رب العزت فرمایي دوه خدایان نه نو دوه خلکو خو درې خدایان هم نیسلی دي اصل کې هغه درېم خدای چې خلکو نیسلی دي نو ای په وجه د دې دویم نیسلی دي خلک عیسایان چې دي هغې درې خدایان ګڼي نو اصل کې و عیسی علیه السلام خدای ګڼي کله د خدای زوی ګڼي څوک پکې خدای سره شریک ګڼي نو چې دا یې ګڼي یا د حلول عقیده پکې بعد صادق نو د ده د وجې بیا بیبي مریم چې دا یا چې د بعضې ورسره جبرائیل علیه السلام شاملي دا د ده د وجې هغې خدای ګرځوي نو اصل کې دوه شو دکه شان عزیر علیه السلام چې د هغې هم دکه شان لوبه ده هغې خو خیر دغه عزیر علیه السلام ته خدای وایي د خدای پاک زوی وایي د خدای پاک زوی هغه ته نو خبره دا ده چې اصل دوه دي د دغه دوه نه دي بیا کیسه سټارټ کړې ده نو چې د دوه تصور ته ختم شو نو درې ته په طریقو لا ختم شو چې دوه ختم شو درې ته په طریقو لا ختم شو نو الله رب العزت واحد لا شریک ذات دی لا اله الا الله نشته لایق د عبادت صرف د عبادت چې لایق دی قابل دی چې د هغه بندګي وکړي شي هغه ذات د الله رب العزت دی د توحید په عقیده کې به خواطفانه راولي نن سبا د جدت دوا د خلک په اصل کې جدت په دې کې وایي دا خو دا چل دی دا خو پکې دا خبره راتلی شي دا چې بس کوم دی کې د قرآن خبره راغله د الله خبره راغله هلته د خپل عقل چې بیا ډیران ته وغورځوه او د الله حکم چې د دې له په زړه باندې ځای ورکړه نو د الله رب العزت په توحید کې به خواطفانه کې په عقیده کې اعمالو کې کمزوري راتلی شي خو عقیده به د مسلمان مضبوط وي که په عقیده کې خواطفانه نو بیا کیسه روانېږي عمل کې یو کس اکثر چې دی ډېر وخت کاله لمونځونو کې دا ټول اخترګلان یا جمعه ګوري پکې د سره د جمعې فرض راشي رجوع ته ایسارېږي خو سنت به هغه رسم نه کوي رجوع ته ایسارېږي رجوع خوري خو سنت نه کوي ځکه چې هلته ټسه نه پته پیغمبر سره مقابله یې کوي نو
خو په عقیده کې اخوا دی خوانه کېږي په عقیده کې معمولی ټول عمر عبادت کوي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په عقیده کې معمولی خبره رااله د هغه په ذات باندې معمولی شک پیدا شو په پیغمبرانو کې معمولی شک پیدا شو د فرشتو نه انکار وکړو د فرشتو په باره کې عقیده ګډه وډه شوه د پولیس ورات نه انکار وکړو یا چې د جناتو نه انکار وکړو چې په قرآن سره ثابت دي لکه دا په علامه د هندوستان چې کوم دغه شان موږ ولته لوی شی جوړ کړی دی بھائی 1857 کې موږ سره دا کړو او سې کړو د مسلمانانو سره غداري کړو نو خبره دا ده چې د عقیده کې اخوا دی غواره شي نو بیا د کفر او د اسلام کیسه د غلطه روانه اعمالو کې یو کس بچی دی مونځ به پاتې اکثر زمونږ نه پاتې سنت به پاتې شي روژه به پاتې شي خو چې دې ته انکار نه کوي کفر ته نه رسي نو د توحید عقیده په مضبوطه ساتي دی کې بخوا دی خواني الله وایي ځکه بار بار په قرآن کې توحید ذکر کیږي بار بار الله درته دا سبق یادوي وقال الله فرمایلی دی الله رب العزت لا تتخذوا چې منیسه الهین اثنین دو معبودان انما یقینا بغا خبر دادا هو چې دا الله رب العزت اله واحد یکتا ذات دی یکتا الہ دی یکتا فإیایا فرحبون بس ها زمان او یریگی ولہو ددغ اللہ رب العزت دفار دی ما حق صف السماوات دی باسمانونو کی دی والارض و پزمگا کی دی ولہو الدین و ددغ اللہ رب العزت دفار غلبتا واصبا دائما دا الله رب العزت دین په معنا د غلبې سره واخله دا الله رب العزت د بار غلبه د واصبا دائما دا همیشه د بار غلبه د الله د ذات د بار دا بنده چې دی د الله په مقابله کې هیڅ شی نه دی ما درته وی ک پیغمبر دی هغه څه نشي کولی دا الله مخلوق دی کائنات دی ټول او الله چې دی واحد لا شریک ذات دی لیس کمثله شیء وله الدین وددغ اللہ رب العزت دبار دین دی واصبا خالصا واجبا خالص وله الدین وددغ اللہ رب العزت دبار غلبدا واصبا دائما ہمیشہ افغیر اللہ آیا علاوہ دا اللہ رب العزت نا تتقون تاسو یریگے آیا دا الله نه چې څنګه یاره پکار ده هغه یاره تاسو د مخلوقاتو نه کوئ څنګه یاره چې د الله نه پکار ده نو دغه یاره مره دا به د بل چا نه نه کوې دغه یاره د چا پکار ده دا د الله رب العزت نه پکار ده وما بكم من نعمت وما وهغه نعمتنا بكم چې پتا سو باندې دي وما وهغه سو بكم چې پتا سو باندې دي من نعمت د نعمتنا فمن الله نو دا الله د جانب ندی سومرم چې په مونږ باندې نعمتونه دي که هغه د لاس او د خپې پرنګي دي که هغه د سترګو پرنګي دي که هغه د پوزې پرنګي دي که د خولې پرنګي دي د ژبې پرنګي دي د اندامونو پرنګي دي د خاندان پرنګي دي د اسلام پرنګي دي او بیا د آخري استازي د آخري پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان ګرځولیو سره د دې چې موږ د ټاپ ګناهګار یو سره د دې چې د الله نافرمانی کوو سره د دې چې لار رانه خطا ده سره د دې چې دین ته توجه نه ورکوو خو الله رب العزت را باندې احسان کړی دی این سعادت بزوری بازونیس تا نه بخشد خدای بخشنده دا سعادت را ترا نصیب کړی دی چې موږ امتیان خادمان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځولیو نو الله رب العزت فرمایي وما بكم من نعمت فمن الله پتا سو باندې چې دا کم احسانات دي کم نعمتونه دا د چا له طرفه دي دا د الله د جانب نه دي بیا الله فرمایي ثم بیا اذا بهغه وخت کې مسکم الضر چې تاسو له مسه کی تکلیف فإلیه تجأرون تاسو دغه الله رب العزت تزاره کوي الکه نو دې کاکاګانو طبیعت خوښ شي چې بیمار شي منزل راځي کنه راځي الله تا دعاګانې غواړي وګدي سجدي لګي او دا خبره غوړي نه ده الله رب العزت د دین نه بینه کوي چې بیت دا کومه خبر راس خو الله رب العزت به توري ګیله وي چې بھائی دغه ټیم خو ما ته لاس وچته دغه ټیم خو ما ته جړاګانې کې او چې کله درله پیسې درکم کله درله صحت درکم
کله د الله خاندان نه نفرت ختم کوم دشمنی په محبت سره بدله کوم کله د الله چې یعنی نعمت یو په بل رنګ کې درکم نو ته بیا ما پرېږدې او زما نافرماني شروع کړي الله رب العزت دا وایي نو الله رب العزت وایي چې کله درته تکلیف در ورسي فالیه تجأرون نو بیا دغه الله ته چغې وې زارې کې ثم بیا اذا په هغه وخت کې کشف الضر چې لرې کړي ستاسو نه تکلیف چې لرې کړي تکلیف عنکم ستاسو نه اذا په دغه وخت کې فریق یوه ډله منکم ستاسو نه بربهم پر خپل سره یعنی د رب خپل سره یشرکون شرک کوونکي وګرځي یا بربهم د رب خپل سره یشرکون شرک کوونکي وګرځوي شریک ذات وګرځوي چې کله الله رب العزت وایي دا تکلیف درنه لرې کړم نو بیا د الله سره شریکان پیدا کړي د کشتۍ کې به راګیر شو د سمندر په منځ کې نو وی به دغه الله چې دی دا یکتا ذات دی چې الله به د سمندر نه راوباسل بیا به د اتمانات او زایادو نو خبره داره چې د مسلمان مثبت لار روان دي نه ته خو چې هر وخت د الله رب العزت یاد کړي الله یې توفیق راکړي بیا الله فرمایي دا ولې دي دا کوي لیکفروا ما په انعام وکړو د شرک وکړه څه دپاره لیکفروا دپاره د دې چې ناشکري وکړي بما په هغه څه باندې آتیناهم چې موږ ورکړي دوی ته فتمتعوا بس عیش وکړي فائدہ حاصله کې د نعمتونو نه فسوف تعلمون بس زر دې چې تاسو به پوه شئ الله رب العزت وایي فائدہ حاصله کې د دغه نعمتونو نه زر دې چې تاسو به پوه شئ